دا به څه وجه شي دا ګرمېږي موبایل دې لږ پرېږده لږ صبر وکړه لیکن نن دا چمې خبر نن د دې عوامو د خلاصو ملګري ټول صفونه کې ودرېږئ دا ټایم د ملاقات موقع نه میلاوېږي جنازې نه بشپړ ملاقات موقع میلاوېږي لهذا ملګري چې ویډیو مخکې شیر کړئ الحمدلله جنازه ډکه شوې ده او زه وایم چې نیم علماء ته یې لکه دا سهل دی تاسو دې ټایم کې لاسونه میلاوئ لږه خوښۍ ته دغه کوي وخت ملګرو معذرت یو څو خبرې مې اللهم وښه یو څو خبرې ته کومه خو شرط دا دی چې کوم ملګري غواړي چې خبرې وکړو نو هغه ملګري خاموش شئ ملګري چې صفونه برابر کړئ صفونه برابر کړئ اللهم وښه صفونه برابر کړئ اللهم وښه صفونه برابر کړئ مهرباني وکړئ ملګري وروسته لاړ شئ مخکې علماو توهین مه کوئ عزتمند مسلمانانو موږ تاسو ملګري راغلي ملګرو ډېر زیات معذرت غواړو نټ بیخي خلک چې کم دي نو زه به ووایم چې دا یو حصه کم چې دی دا په جنازګاه کې دي او نور کم خلک چې دي نه په لارو باندې دي دا شاته د خشکو روډ دی او دا کم د نوخار رسالپور مردان سر نه چې کم خلک راځي دا بل جنازه قدرمند یو بله جنازه م راورسېده ډېر خان دي چې دا چې کوم بل جنازه راورسېده نو دا د دې ټوپکزن و او دی هم ورسره شهید شوی دی नौशेरा कला भाई एक भाई ने पूछा है नौशेरा कला है ډېر بېحده خلک مخلوق را روان دي دا د خیشکو روډ دی کم چې د خیشکو 400 طرف نه کم خلک راځي نو دا هغه مخلوق را روان دی په لا تعداد خلک دي سر نه معلومیږي چې دا تر کوم ځای پورې دا خلک خو الله دې د دې ټولو راتګ قبول کړي او الله دې د ټولو بخانو کړي او د دې د جنازه چې کوم دا نو دا د الله د دې ملک دپاره د دې د قرباني دی الله قبول کړي او د دې د برکت دی الله په دې ملک کې خیر او امن راولي سيدة 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 وي ان شاء الله الله اكبر بوي ان شاء الله دا د ګراوند
کوم ملګري چې موږ سره ګوري نو تاسو نیت وکړئ د جنازې انشاءالله تاسو ته به پکې پوره ثواب ملاویږي او الله به تاسو هم په دې جنازه کې په دغه طریقې سره شرکت کوي او نیت چې دی هغه د زړه په کار دی انشاءالله تاسو ته به بھرپور او پوره ثواب ملاویږي. ټیم پوره شوی دی چونکې خلک ډېر زیات را روان دي. یو ملګری وایي چې کم سے کم 10-15 لاک کسان را روان دي او چونکې د دې د تعداد اړو څه حد نه دی معلوم ځکه چې مونږ راتلو نو د نوښار نه راوالی دا روډ همدغسې جام و په لکاو علما طلبا او صالحان نیکان خلک د جنازې کې شرکت کړی دی. تاسو هم نیتونه وکړئ چې کله جنازه ودرېږي نو تاسو هم نیت وکړئ په خپل ځای باندې چې هر ځای کې یې ستاسو دا جنازه به چونکې غیبانه ادا شي او الله به تاسو ته هم د دې جنازې هغه ثواب چې دی په هغې کې به تاسو ته پوره حصه درکړي. او که نه ګراوند ډېر زیات وړوکی دی او خلکو هم په دغه نیت به راغلي چې کیدی شي چې مونږ ورسو خو چونکې دا ځای هم داسې دی لارې تنګې دي او خلک لیټ روتي دي د هغې وجې نه خلک چې دی هغه پوره جنازې کې قدرمندو نیت کوئ زم دا سټینډ لګوم او دا جنازه کوو. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر يا جنازة بلد يا جنازة بلد يا جنازة بلد يا جنازة بلد دا دویمه جنازه چې کومه ده دا دې سره ټوپک دی ګرځو دې سره ګارډ کې و هغه هم ورسره شهید شوی دی هغه جنازه هم ادا کیږي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدرمندو جنازه وشوه قدرمندو جنازه وشوه کم خلک چې راورسېده او کم په لارو الله تعالی دې د ټولو دا راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي
او د دې جنازې چې څونه برکات دي څونه انوارات دي الله دې ټولو ته په هغې کې پوره حصه ورکړي او الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ بښانه وکړي جنازه یقینا چې تاسو به ښه برپور طریقې سره لیدلې وي د خلکو هم واپسې ده او دواګانو کې مونږ هم یاد ساتئ او د دې علماو چې څونه قدر پکار دی نو پکار دی چې مونږ هغه د دې په ژوند باندې قدر وکړو ولې دا نه چې مونږ په ژوند کې دې پسې سپکې سپورې وایو دې پسې خبرې کوو او بیا کله مړه شي او بیا مونږ داسې په جنازو کې ورپسې ګرځو یقینا د هغې به خپل برکات وي خو بهتره خبره دا ده چې مونږ د دې علماو قدر هغه مونږ په ژوند باندې وکړو دا امبولانس دی جی امبولانس کې جنازه پرته ده او دا بله جنازه چې کوم ورسره شهید شوی او دا د هغې جنازه ده ټوپکزنو ټوپکمارو ورسره قدرمندو دغه یو پیغام تاسو ته درکوم ژوند چې هغه پوره شوی دی د هغې بل دنیا ته سفر دی خو هغې چې موږ ته کوم تعلیمات پرېښي دي کوم بیانونه یې موږ ته کړي دي هغه که په خوشحالۍ کې دي که په غم کې دي که هغې په خندا کې کړي دي که هغې په غوسه کې کړي دي موږ اسماعیله غاله کې کښېنه بره وخیژه بره وخیژه Rezil. ډېر خلک د کتو کوشش کوي او داسې اطلاعګانې راځي چې په خلکو پکې څه چلونه هم کېږي دواګانې کوي ډېر زیات مخلوق دی ډېره بېحده ګرمي هم ده چې الله دا خلک په خیر خیریت واپس خپل کورونو ډېره زیاته ګرمي ده او خلک هم ډېر زیات رش دي داسې ټایم کې د سړي ساه بندېږي او کم چې د ساه بیماران وي هغې ته ډېر زیات مشکل شي په داسې وخت کې نو دواګانې د خلکو تم کوي ډېر مشکل دی او ډېر تکلیفونه یې برداشت کړي دي قدرمندو بار دا خواست کوو په خلکو پکې څه چلونه هم کېږي ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات رش دی ګرمي ده رش دی دې وجې نه کم چې بیماران دي هغې ته پکې ډېر زیات تکلیفونه دي
نو دعاګانې کوئ چې الله هغه خلک هم په خیر خیریت سره بوتلی کړي. دا وګورئ دا یو عالمي دین دی، خلکو پې د څادر سورې کړی دی، چونکې دا د علماو سره د محبت هغه نتیجه ده. الله دې مونږ او تاسو ټول د علماو قدرمند جوړ کړي، قدردان جوړ کړي. ډېر زیات رش دی، د رش د وجې جنازه اوس هم لا هملته کې ایثاره ده. محمد صادق بس خلک بالا ځي چې ګاډي لړ شي او ګاډي بالا ځي. رش چې کمیږي هم نو دې کې هم نیمه ګنټه لګي. او ګاډي تللی نه شي، لاره جام ده اصل کې. هغه سړو ته بیا به خو چې هغه سړو ته خریدو دا ډېر دا خلک د ګاډي جام هغه ګاډو له بلاره څوک ورته یار د دې له بلاره ورته خو ویلو نه ګاډي خو دا مې راځي کم دي راځي نام مبارک ده مرده نام مبارک ده کم دي دې جوړ دې مبارک ده دې کم دي څنګه ګاډي وستاو خپل دې نه دا به دې دا دې باندې وخت په کې شهید کې یو ټیم یو شهید کې دا څوک مولانا صاحب دی. شیخ رحیم الله صاحب هم راغلی و، کیدی شي هغه وي. نیم خلک پاتې شول زهراني
دکه خبره ده که نه بیا مونږ هر عالم چې دی نو هغه عالم مونږ ومنو چې کله زمونږ د سترګو پناه شي بیا چې سر او تندر سره بیا وځي دا خو هغه کې وو در ادم خیل چې دلته دا خو دې داسې وړي نو داسې وایي هغه لار خو هم جام ده गाड़ी माते खुशी हम बस पास सेट रहता वही कहना हाल तो मखलूक मसले राजी है قدرمندو جنازم لاړ اعظم تاسو نه اجازه غواړم په دغه یو څو خبرو باندې چې مهرباني وکړئ ټول علما چې دي هغه تاسو ته بار بار لګیا دي چې نن سبا د علماو خلاف کوم یو منظم سازش روان دی زمونږ په دې ملک خصوصا نو مونږ او تاسو ته ټولو ته دا پکار دي چې مونږ د علماو ملاتړ جوړ شو د هغې په ژوند کې د هغې قدر وکړو د هغې په لاس کې لاس ورکړو د هغې خدمت ته خپل ځان ونیسو د هغې څه قسمه هغې ته مشکلات راځي مونږ په هغې کې هغې سره برپور تعاون کوو په دغه یو څو خبرو باندې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان